نو آدم علیه السلام لومبي الله جل شانه د شپېته قسمه خوره خټه دا چې کوم دی راټوله کړله خوره د ټولې ځمکې نه او بیا هغه یې واغږله هغه خوره مکمل څښا شوه بوی یې وکړو د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام د الله پاک جل شانه جوړ کړو او چې کله یې جوړ کړو بیا نور ته وچ شو بیا یې پکې په خپل قدرت سره ساه ور واچو روح یې ورته ور واچو نو چې څنګه روح ور واچو نو آدم علیه السلام انټوشکې وکړو پرنجې چې وتی پرنجې وکړو هغه وی الحمدلله لومبي الحمدلله د حضرت آدم علیه السلام ویلي نو بیا ورته الله حکم وکړو ورشئ فرشتو سره ملو شو په دې باندې سلام نو آدم علیه السلام راغی او فرشتو باندې سلام وکړي السلام علیکم لومبي سلام حضرت آدم علیه السلام کړی بیا الله جل شانه ټول فرشتو ته حکم وکړو تاسو سجده وکړئ حضرت آدم علیه السلام ته نو حکم په دغه ټیم کې څومره ذوی العقول چې وو څومره د عقل خاوندان چې ټولو ته حکم شو خو فرشتې چونکې د جناتو نه اعلی دي نو اعلی قسم پکې مخاطب شو او د هغې په ضمن کې جنات رالل په دغه ټیم کې پیریان دا عقل د عقل خاوندان دي اوس د عقل خاوندان درې دي ذوی العقول چې ورته وي یو فرشتې دي دي له الله عقل ورکړی دی دویم انسانان دي دي له الله عقل ورکړی دی او دریم جنات دي نو دي ته الله عقل ورکړی دی نو آدم علیه السلام چې الله جل شانه پیدا کو نو په هغه ټیم کې نور انسانان نو صرف جنات آبادو او دغه رنګي فرشتې وي نو فرشتو ته الله حکم وکړو چې اسجدوا للملائکه تاسو چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو فرشتو ته الله حکم وکړو للملائکه اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ حضرت آدم علیه السلام ته دا غي په ضمن کې دا شیطان عمرغي ابلیس عمرغي د الله دومره عبادت کړو شپږ لکه کاله د عبادت کړل د الله او د هغه عبادت ته وجنه د فرشتو سره پاتې کېدو نو د الله په علم کې د مخکې نه دا خبره و چې دی به سجدې نه انکار کیو دی به کافر کیږي د الله په علم کې د ازل نه چې کوم دی کافرو نو الله حکم وکړو فرشتو ته چې حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو ټول فرشتو سجده وکړل حضرت آدم علیه السلام ته خو سجده د عبادت په تور باندې نه و د تعظیم په تور باندې و ان د عزت په تور په مخکنو شریعتونو کې په پیغمبرانو ته سجده دا جایز وي حضرت یوسف علیه السلام ته خپل ورونو سجده کړې ده نو دغه سجده دا به تعظیمی سجده و د عبادت لپاره نه و او حضرت آدم علیه السلام ته چې فرشتو کوم سجده کړل دا هم تعظیمی سجده و تعظیمی سجده ورته کړې نو الله ورته حکم وکړ آدم علیه السلام ته سجده وکړي ټول فرشتو سجده وکړه او په یو ځای باندې کړې ده ټول فرشتو سجده کړې ده په یو ځای باندې کړې ده الا ابلیس سوا د ابلیس نه چې د حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه نو چې کله سجده ونه کړله نو الله جل شانه خپه شو چې تا ولې حضرت آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله حالانکه د الله یو حکم باندې عمل نه کول په دې سړی نه کافر کیږي خو د الله د یو حکم نه انکار کول په دې انسان کافر کیږي نو مونږه باندې موږ فرض دي کنه نو مونږ بعضی وخت مونږ نه کوو خو په دې مونږ نه کافر کیږو ګناګاری ګوپی کافر کیږو پینه او یو سړی چې مونږ نه کوم د سره منمه نه نو په دې باندې انسان کفر ته وځي په دې باندې انسان کافر کیږي یو سړی حج نه کوي فرض دی به خودی نه کوي وسشته دی خو نه کوي نو په دې باندې دی کافر کیږي نو ګناګار به دی خو کافر کیږي پینه او کله د حج نه انکار وکړو په دې باندې دی کافر کیږي نو د الله مخه ته چې د الله مخه ته پیغمبران هغه خبرې نشي کولې د الله د اجازت نه بغیر فرشتي خبرې نشي کولې د الله د اجازت نه بغیر او د دومره سرکشي وکړه او دومره جرأت وکړه چې د الله مخه ته د سجدې نه انکار وکړ د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړ نو د هغه ځای نه الله راوشړو د الله په علم کې د مخکې نه دی سجده کوونکی نه وو هغه د خټې نه پیدا کړلی او زه دې د اور نه پیدا کړی یم نو هوا خوره او اوبو او ور دا ټول شیزونه انسانوم د دینه مرکب دي او د غرنګي
شیطان او جنات هم د دې نه مرکب دي خو په انسان کې خوره غالبه ده دغه اور شته دي اور پکې مشته دي خوره پکې هم شته ده او پکې مشته دي خوا پکې مشته دا څلور سيزونه دي نه انسانانو هم پیدا شوي دي او جنات هم پیدا شوي دي خو په انسان کې خوره غالبه ده او په شیطانانو کې او په جناتو کې اور غالب دي دا نور سيزونه پکې کم دي نو دلته د غالب اعتبار کیږي د دې وجه شیطان وې چې خلقتنی زه دې پیدا کړې من نار د اور نه وخلقته حضرت آدم علیه السلام دې پیدا کړل من طین د خټینه